وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، وای مونږ کار کوو په جامو کې، نو هغه جامې داسې وي چې د کار مثلا یا مصریان وي یا نور کار کوي، په هغې سره هغه جامې چې دی نو هغه خراب شي، خدای چې نجس نه وي، یعنی نجاست پې نه وي، ګندګي پې نه وي، نو مونځ ورسره کېږي. خو دا ده چې بهتره نه ده، ځکه چې په دغه لباس کې ته په عامو ځایونو کې نشي ګرځېدی، بازار کې نشي ګرځېدی، یو مجلس ته نشي تللی، شرمېږي په دې لباس باندې، نو الله ته داسې لباس کې به نه ودرېږي. دغه جامو بدلولو باندې 15 منټه وخت هم نه تېرېږي. تاسو خپلې جامې ځان سره ساتئ، او چې کله د مانځه ټیم راځي نو بدلوئ، او په صفا جامو کې، د زینت په جامو کې، په ښکلو جامو کې الله ته ودرېږئ. د الله دربار د هر څه نه ډېر اوچت دی، او قرآن کریم کې حکم هم دی، خذو زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاة. تاسو د زینت لباس اغوندئ په وخت د هر مانځه کې. د زینت لباس دې ته وایي چې په عامو ځایونو کې سړی په هغې باندې نه شرمېږي. به هر حال دغه جامې چې د مصري جامې وي او په مبلینو وغیره باندې لړلی شوي، نو یو نفس جواز دی، مونځ پکې جایز دی، خو لیکن کراهیت نه خالی نه دی، مکروه دی. کوشش کوئ په ښه لباس کې مونځ کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس د مازدیګر مونځ د ده نه قضا شوی و او د ماښام په ټیم کې کړی دی. یو خو دا دی چې د ډوبېدو د نور وخت نږدې وي، نو که دغه وخت کې هم دی د مازدیګر مونځ وکړي نو کېږي. اگر که د احادیثو نه معلومیږي که یو رکعت د مازدیګر په ټیم کې وشي او 3 رکعته د ماښام په ټیم کې ادا شي نو بیا هم کېږي. او که نه بالکل د ماښام په ټیم کې کړی و نو دا خو عجیبه خبره ده، د ماښام په ټیم کې خو تیاره وي مکمله، نو دی څنګه وایي چې ما ته د مازدیګر ټیم معلوم نه و. البته که داسې ځای کې یو سړی په بنده کمره کې او هغه د ټیم معلومات نه کېږي هغه ته، او هغه د ماښام په ټیم کې د مازدیګر مونځ کړی او نیت د قضا یې نه یې کړی او وخت د ماښامو، نو چون کې نیت فرض دی نو نیت د قضا ضروری دی، دی به دغه مونځ دوباره کوي، قضا به یې راوړي.